اوس په دې مثلث کې چې نو ویلي وو چې ټوټل پکې څومره څیزونه دي؟ شپږ. ټیک ده؟ لکه مثال دا مثلث شو، یو زاویه دا ده که نه، دا د 90 برابر دی دا، او یو ضلع دا ده، یو دا ده، یوه دا. د دې دپاره دوی خاص نسبتونه وضع کړي دي. لکه ما پرون چې ووي پای یو نسبت دی. نو پای څه شی دی؟ پای برابر ده د محیط تقسیم قطر. چې محیط په قطر تقسیم کړي نو چې څه جواب دی راځي دغه ته پای که نه، او دا 3.14 دی. اوس په هغې کې که تا ته یو معلوم وي یو نامعلوم وي، جو هغه معلوم پې معلومولی شي. پوهېږې وې داسې د دې مثلث د دې شپږو واړو څیزونو کې که تا ته 3 معلوم وي، څه راته معلوم وي؟ 3 معلوم وي، او باقي 3 درته معلوم نه وي، نو دا نامعلومه به څرنګې معلومې، دا مجهولات به د دغې معلوماتو نه څرنګې روباسې، د هغې تحصیل به څرنګې کې. د دې دپاره دوی 3 نسبتونه څه کړي دي؟ جوړ کړي دي. نور شپږ نسبتونه جوړېږي، او هغه باقي 3 چې نو د 3 نسبتونو الټه بیا 3 نور، نو ټوټل شپږ شول که نه، هغه الټه چې 3 نور دي د هغې سره زموږ څه کار نشته. پوهېږې پې لکه زمونږ په اوقاتو کې په دې کې استعمالېږي نه، مونږ چې پې نه استعمالېږي بیا څه خو بیا خو هغه سیول انجینران پوه شه او کاري پوه شه. پوه شوې؟ خو چې زمونږ په اوقات الصلات کې یا په دغه کې سمت قبله معلومولو کې کم زمونږ څیزونه په کار راځي، نو هغه به دې نه صرف څه کوو؟ راخلو. نو ټوټل شپږ نسبت دي، خو مونږ به دې نه څو نسبتونه راخلو؟ 3 صرف. هغه باقي 3 چې دی د دې 3 الټه دي. پوهېږې پې دا 3 نسبتونه چې دي هغه ده، یو ته وي ساین تیټا برابر، دې کتاب کې ورکړي دي متقابله بټه وتر داسې ده، دقه هغه ده متقابله بټه وتر، دا ده په دې دغه 41 صفحه باندې وګورئ. متقابله بټه وتر. بل دې کاز تیټا متصله بټه وتر. یو دې ټینجن تیټا برابر متقابله بټه متصله. پوهېږې پې دا خو د دوی خپل نومونه دي ولکه نه. په کیلکولیټرو کې وګورئ، نو کیلکولیټر کې هم دقه ساین کاز 10 دا 3 پکې دي. دغه اصطلاح رایجه ده. ګوره فن مونږ پرېښی دی، نو زمونږ اصطلاحګانې ولاړې ورکې چې چا دغه کړی دی اغستی دی، جو هغې پکې خپل اصطلاحګانې بیا چلی، جو مونږ مجبوره یو چې د هغې په اصطلاح کې ولیکو. پوهېږې پې زمونږ په قدیمو کتابونو کې یا رشید احمد لدیانوي صاحب چې کوم احسن الفتاوه ده هغې کې چې کوم هغه ذکر کړي دي، نو د هغې د دې دپاره د عربۍ خپل نومونه ذکر کړي. لکه دې ساین ته هغه وایي جب، څه شی؟ دې کاس ته وایي جم، او دې 10 ته وایي مس. دا جب دی د جیب نه راغستی، او جم د جیب تمام، او مس دا د هغه مماس. نه پوهېږي. نو که تاسو هغه کتابونه یا دغه نور تصریح شو چغموني دغه کتابونه ګورئ، په هغې کې درته دا چېرته مخې ته راشي، نو هلته به بیا جم به ذکر وي، جب به وي، جم به وي، مس به وي، دا به وي. او په دې اردو په دې کتابونو کې د دې لپاره ساین تیټا کاز او 10 تیټا، هغې کې به جب تیټا، جب زاویه، جم زاویه، مس داسې.
نو اوس به مونږ دا جب جم مس دا به نه استعمالو ځکه کیلکولیټر بیا به راباندې هغه اشتباه به راباندې راځي که نه دغه انګریزی والا به استعمالو پوه شوې نو په هغې کې د ساین تیټا کاز تیټا ټینجن تیټا په دې دریو نسبتونو سره په مثلث کې چې تا ته درې څیزونه معلوم وي او درې درته نامعلوم وي نو دا باقي درې نامعلوم ته په دې نسبتونو سره څه کولی شي معلومولی شي په دې خبره پوه شوئ ښه اوس راشه په دې دریو نسبتونو سره به په دې کې ته نامعلوم څیزونه معلومې خو یو شرط پکې ده چې یو زاویه پکې صحیح قایمه شي دا به قایمه زاویه د 90 درجې وي او دویم شرط دا چې یو به درته پکې ساق یو ذله به درته پکې معلوم وي که هر یو وي که دا وه که دا وه که دا کاره یو خو یو ذله به پکې هم صحیح معلوم باقي یو شی به پکې کار یو بیا معلوم او نور درې دي نامعلوم دا خو زموږ سره معلومه شو چې دا د 100 درجې ده نه نه بالفرض دا پکې د 100 درجې ده دا ساق څومره دی په انچو کې داخلي یا په فوټونو کې میټرو کې بار څه کې مثلا دا زموږ سره دی 2 میټر بل شی پکې کم معلوم دی چې هر یو پکې ته معلوم اخلي مثلا زموږ سره پکې دا زاویه څه ده معلومه ده چې دا د څومره ده مثلا د 40 شو درې معلوم شول که نه دام نامعلوم دی دام نامعلومه او دا هم نامعلوم دا درې به په دې سره معلوم په دغې نسبتونه نه پوهېږي ټیک ده دا ساین او کاز او ټین په دې دوو او د هغې بسې اخوا دي لکه مثال ساین دا نښه د زاویې ده تیټا ورته وایي پوه شوې بې لکه دا زاویه که ته داخلي او که داخلي ستا خپله مرضي ده خو اخوا باسیس بدلیږي که نه لکه ساین برابر ده د متقابله بټه وتر او کاز برابر ده د متصله بټه وتر او 10 برابر ده متقابله بټه متصله داسې ده مونږ ته خو دا یو معلومه ده که نه دا معلومه ده مثلا دا مونږ واخلو ساین 40 څه مو واخسته ساین 40 نو هغه برابر ده د متقابله بټه وتر اوس دې خو وګوره دې متقابله څه شی دی دا ده که نه دا خو موږ ته معلومه نه ده که نه او وتر هم معلوم نه دی که نه نو چې په یو نسبت کې کله دوه څیزونه نامعلوم راغلل هغه حل کېږي نو په دې سره خو یې نشو حل کولی په دې ساین نسبت سره حل کولی شو ځکه موږ دا زاویه هغسې د دې متقابله کومه یوه ده دا ده که نه دا هم نامعلومه ده او وتر هم نامعلوم دی دوه څیزونه نامعلوم راله که نه چې دوه نامعلوم رالو په دې نسبت اوس کار نه کېږي بل نسبت پسې ګوره کاز راواخله کاز هم د دقې ده کاز 40 پوه شوې بې د دې څه شی متصله بټه وتر نو کاز 40 دا هم ته معلومه ده که نه 40 زاویه ده متصله څه شی دی 2 بټه وتر نامعلوم دی که نه په دې سره حل کېږي کاز 40 اوس په دې ټول نسبت کې یو شی نامعلوم دی که نه په دې حل کېږي نه پوهېږي پوه شوې په دې دا که ته وایې چې زه دا وتر معلوموم ښه ټیک ده
کوي چې دا معلومو نو دا بیا په 10 باندې هم حل کیږي ځکه 10 چې دا نو متقابله بټه متصله نو متصله هم معلومه ده کنه نو 10 40 متقابله نامعلومه او متصله دو ناغي باندې دا معلومه اول ته وتر معلومو نو وتر بدسي په دې کاس باندې اوس په 10 باندې وتر نه معلومیږي ځکه په 10 کې خود سره وتر اړوشته نه کنه پويږي به اول ته دا وتر معلوم نو دا په ساين باندې نه کیږي په سو په کم باندې معلومو په دې کاز نسبت په دې قصه بو شوي اوس ګور راشه کاز 40 برابر کاز متصله بٹا وتر ہوگا نا متصله 2 بٹا نامعلوم پوئیږي به وس خطه چې راځي دا به حل کې ورورو کنه کاز 40 دا اول معلوم کتو د دې د معلومولو طریقه د دې لپاره خپل چارټونو ملوي ها ساين 1 2 3 4 5 180 پورې نو جواب به وته ورکړي چې دا دې برابر دي کاز د 1 نه تر 180 پورې دا دې برابر 10 د 1 نه 180 پورې دې برابر او ته ډایرکټ چارت د سره نه بده کې معلومه نو د شیزو ما ټول چارټونه د یاد کړی دي حفظ دي ورته پوه شئ به سیده ولور کنو جواب ورته روباسي دې طریقه دا ده کاز 40 نو کاز بٹن وخه پوه شو بیا بس 40 پوه شو اوس مساوي څه جواب راغی 0.7 وشو دا نور انسی په سیم ډیر شي دي خو دغه پریدو کو په اخره کې یو درجه فرق راتلو خیر دی ځکه سب کې مو پریخ دي ډیر شي کنه دا شو او دلته 2 بٹا نامعلوم پويږي په دې اوس ګوره دا نامعلوم چې دی دا وتر دی وای کی وتر ہوگا نا دی دلته په حالت د تقسیم کې دیګا نا دلته راوړه ضرب وتر الته بس پاتې شي نه پوهېږي پوه شوې به د دې ځای نه دا د یو بل سره ضرب کې دي که نه دا شی چوت کا چې دا وتر یوازې پاتې شي او دې خوا یې راوړم دلته به وتر یوازې شي هلته 2 که نه نو تقسیمې 0.7 پوه پې نه شوې پوه شوې پې یو بل اسانه طریقې هم هغه داسې ده ما ورته وي چې د مساوي نه یو خوا یو شی سیوا کوي بل خوا هم هغه سیوا کوي که نه نو دلته هم ضرب وتر او دلته هم ضرب وتر دا وتر دی وتر سره ختم شو ټیک شو هغه دی راغی که نه اوس مثال په طور باندې دا راغی نو دلته به مونږ راوړو دا شو که نه نو تقسیم 0.7 تقسیم 0.7 یو شانتي سیوا کړه که نه دا به د دې سره کټ شي جو 2 وتر بټه د قوبه دي شي که نه اوس دا 2 تقسیم که بس 0.7 باندې 2 تقسیمی 0.7 د دې نه څه جواب راغی خوش ولا نو په دې مثلث کې دا وتر زمون سره برابر دی د 2.6 معلوم شو کنه خوش ولا قصه ختم اوس پس بل څه شی معلومو زاویه پس معلومو دا زاویه اوس دا معلومه نسی اکنه دا بل ساق معلومه جو دا معلوم کا یو شی یک یو شان جواب راځي
که یو مخکې کېږه بل مثلا دا زاویه مخکې معلومه دا زاویه که مونږ درې وړو نسبتونو یې ګوره په ساین باندې که معلومو نو ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر که نه نو متقابله هم معلومه وتر هم معلوم که نه کېږي به کاز تیټا برابر ده د متصله بټه وتر نو کاز تیټا هم نامعلومه او متصله هم نامعلومه نو په هغې نه کېږي په ټین باندې کوي کې ټین تیټا هم نامعلومه او هغه متقابله بټه متصله نو دا بله پکې هم نامعلوم راځي په هغې هم نه کېږي صرف په چا کېږي په ساین باندې ساین تیټا برابر ده متقابله بټه وتر پوه شوې بې اوس هم دا اغستې ها اوس متقابله کومه یوه ده دا ده ها په کاس کې خدا متصله وه اوس څه شی ده متقابله دا دواړه د امور اضافیونه دي نو په نسبت د زاویې سره دا دواړه څه کېږي بدلېږي را بدلېږي پوه شوې بې اوس راشه ساین تیټا نامعلومه ده که نه پوه شوې او دا اخوا متقابله څه شی و دو او وتر څه شی دی 2.61 وشوله دا وګوره 2 تقسیم کړ 2.61 2 تقسیم 2.61 څه جواب ته راغی راشه ساین تیٹا برابر ده 0.76 اوس ګوره په ساین مونږ څه کوو دلته مونږ په ساین سره مونږ اصل کار د تیټا زاویې سره دی که نه دا زاویې به یوازې پاتې کوو او دا ساین به دې څه کوو لرې کوو ټیک شوله نو په دې ساین کاز او ټین کې یو قانون زده کړه دا ساین چې دلته دی او دې ته د مساوي نه اخوا اړې نو دې ته ویلی کېږي ساین انورس ساین انورس دې به داسې کېږي که دا ساین انورس یو ځای کې دی د مساوي نه بل اخوا اړې نو ساده ساین به دې جوړېږي دا ساین انورس اصل کې د 1 ساین برابر وي 1 ساین یا ساین انورس دواړه صحیح یو شي لکه ساین چې د اخوا اړې نو 1 ساین کې وي یا هغه 1 ساین دوی بیا په اسانه باندې داسې لیکي ساین او دلته پې د منفي نشان او دلته ورسره 1 دغه د ساین انورس وي پوهېږې پې کاز دلته لګېدلی دی د دې مساوي نه اخوا اړې نو کاز انورس یا 1 کاز 1 کاز 10 دلته لګېدلی دی او دې ته اخوا اړې نو 10 انورس داسې به دې جوړېږي په دې باندې پوه شوې اوس دلته راشه مونږ خو د دې تیټا سره کار دی که نه نو ساین به لرې کوو که نه نو دا تیټا مو یوازې پاتې کړه او دا ساین چې اخوا واړو نو څه به دې جوړ شي ساین انورس او بیا 0.7 دې پورې به پوه شوې اوس راشه د دې ساین انورس 0.7 دا معلوم کا دا ساین انورس 0.7 دا څه برابر بدی کې د دې معلومولو طریقه داسې دلته بره چې ته ډایرکټ په ساین ګوته کښېنې نو ساین به راشي که نه یا که په کاز کې دی یو کاز چې په 10 کې دی نو 10 خو که ته وایې چې ساین انورس پکې ولیکمه نو شیفټ ساین ولیکه اول شیفټ او بیا څه شی ساین نو هلته به ساین انورس راشي په دې باندې پوه شو زه بل کاز انورس لیکي نو شیفټ کاز نو کاز انورس راغی پوه شوې داسې 10 هو پوه شوله اوس شیپ ساین نو ساین انورس راغی که نه اوس په دقې پسې ډایرکټ لیکه 0.7
0.766 یا 0.766 دا یو شي ها 0 هیڅ هم نه دی ویږي به دا دی ولیکو مساوي بټن باندې کوته کیږي 49.999 دشي پسې ځکه نه 996 دشي خو لکه 50 دغه مو خو کې څه اشاریه پرې وي کنه دا دې مطلب څه راغی 50 کاغه ټول اشاریه لګو بیا دغه نه راځي 99 نه راځي بیا ډایرکټ 50 راتلو ویږي به نو معلومه دا شوه چې دا زاویه زموږ سره د سوره ده 50 که ته وایې چې یاره دا حساب کتاب ما خطا وکړو که صحیح وکړو پړتا لیکي نه په مثلث کې ویلي چې درې واړه زاویې د څو برابري 180 نو جمع که د درې واړه دي که نه پته ولګېده چې زموږ دا عمل څنګه روان دی صحیح روان دی ټیک روان دی دا زاویه معلومه شو چې دا د څو ده د 50 اوس دا یوه ذله پاتې شوه که نه په دې قصه پوه شوئ راشه اوس دا یوه ذله معلومه نو چې په کوم نسبت کې که دا زاویه الې نو چې په کوم نسبت کې متصله شته نو پې معلومیږي نو په ساین په کاز هم معلومیږي او په ټین هم معلومیږي او که دا زاویه الې نو چې په کوم نسبت کې بیا متقابله شته نو په هغې نو په ساین هم معلومیږي او په ټین هم معلومیږي یعنې وګوره کې په څلور طریقو سره دا ته معلومولی شي که دا زاویه الې بیا په ساین معلومه ساین تیټا برابر متقابله بټا وتر نو متقابله نه معلومه ده که نه معلومولی شي نور ټول څیزونه خو تا ته معلوم دي که نه که بالفرض دقه زاویه الې 10 تیټا برابر متقابله بټا متصله متقابله بټا بیا هم کېږي که نه لکه متصله او زاویه خو دواړه معلوم دي که نه که دا زاویه دی دا زاویه نو بیا ساین برابر وي د متقابله بټه وتر نو پای خو نه معلومیږي پای کې نشته بیا په کاز معلومیږي کاز تیټا برابر متصله بټه وتر په ټین هم معلومیږي هغې کې و متقابله بټه متصله که نه چې په دې که په څلورو واړو طریقو معلوم کړي یو شان جواب به راځي ټین تیټا متقابله بټه متصله په دوو طریقو به معلوم و چې یو شان راځي که نه پوه شوې په کوم کومې معلوم کو دې معلوم کو ګوره راشه په دې ټولو یې معلوم و ښه ساین تیټا متقابله بټا وتر ساین تیټا رسم کومه دی اغستې دا یوه ده نو متقابله څه برابره ساین تیټا 40 متقابله نامعلوم دی که نه او وتر وشو ساین تیټا وګوره تو ساین 40 ساین ساده ساین ها 40 مساوي 0.4 2 7 8 دغه بیا چو دا پوره دي لږ فرق که راځي نو خیر دی ها ها متقابله خو جو متقابله شو او دا بل 2.61 دا 2.61 دی خوا راواړئ نو 0.4 ضرب 2.61 نو متقابله به یوازې پاتې شي که نه دې به دې کې ضرب ورکړه
ضرب 2.6 دین سر آگئی 1.67 متقابلہ ہوئی گی پہ دا پتہ ہو لگی دا کہ دا زلت 2 انچی اور دا 2.61 دا 90 دا 40 دا 50 دا خیرت دا با بیاد سوری نبوئی گی پوشوی بل معنی معلوم ہے اخبر معلوم شو گا نا بلی پا کم معلوم پا دے 10 دغا 10 والو گا نا راشا 10 40 تا گا نا 10 40 برابر دا متقابلہ بٹا متصلہ ہوگا نا متصل ایسے شیرے 2 دے گا نا اگر سے شیرے 2 10 40 کو گورا تو 10 40 مساوی 0.839 برابر دا متقابلہ دلتا یوازی پاتے کا دا 2 چیتی دلتا راوڑے نو بس کی بشی ضرب بشی کا نا دیلے اس پا 2 کی ضرب ورکا ضرب 2 1.67 متقابلہ را گئی دی ٹھیک دے سے کو پا بلی معلوم ہے دی طرح پہ معلوم ہے پا دی زاویو ام دا قصیص برا جی تو چی کم دے جو آگا دے نو بلخو نہیں بھی اگر کہ مثال بطور پا دی کاز معلوم کا نو کاز دی طرح ہاں 50 برابر دا دسشی کاز دس برابری متصلہ بٹا وہ طریقہ نا نو متصلہ سشے نامعلوم سنگی متقابلہ بٹا متصلہ کاز متصلہ بٹا وہ طریقہ نا نو متصلہ خمونگتا نامعلوم دا کنا دی طرف نا خدا متصلہ دا کنا آگی طرف متقابلہ دی طرف نا متصلہ دا وہ ترسور دے 2.6 کاز 50 کو گورا تو کاز 50 مساوی 0.62 وہ سراشا دا تی دیکھو آراوڑا 2.6 دیکھی دقیل ضرب ورکا ضرب 2.61 حق 1.67 متصل اقرا پوئی گی بھی کر کہ پدی بلی معلوم ہے ام بدی دا قشیر آجی پدی قصہ پوش ہوئی دا 3 نسبتون دی سائن تیٹا برابر متقابلہ بٹا وطر کاز تیٹا برابر متصلہ بٹا وطر اور ٹینجن تیٹا برابر متقابلہ بٹا متصلہ پا دی 3 نسبتون سرا پا مسلس کی چتا تا 3 سیزون معلوم ہوئی پا قائمت الزاویہ مسلس کی ہاں اگر باقی 3 سیزون پا دی سرا معلوم ہوئی دی بتا سو مشق کوئی ہاں تیشو ازل یو مسلس در کوما دا مسلس مثال بطور دا بزان حل کوئی مثلا دا حجو 90 شو گنا نا 90 شو او پا دی کی وطر دا سر معلوم دے چی 10 دے ٹھیک شو او بلو دا یو ساق دا تم معلوم دے چی مثلا دا 5 دے
دا څه شی دی 5 دی بس دا باقی به معلوم وي وبای گئی ایدی شل منټه 3 بجې دي که نه نو په دې کې